دا یوه قصه ده د یو مالدار خو بخیل مالدار. دلته یو ورځ د اشرفیان راوړي جمع کوي، د ده نه ډېرې اشرفۍ. زه بخیل یم، خپلوانو ته به مرسته کوم، غریبانو ته به صدقه ور او خپل اولاد ته به ښه خوارانه نخلي. حتی خپل اولاد ته به یې ښه خوارانه اخیستل. دا سړي شتمن دي خو قسمت یې تنګ دي. غریبان مدد غواړي. دی غوسه شو او په کور ننوت. وروره لږ مرسته راکړه، ماشومان مې وږي دي. بچیان وږي دي. زه ستا مسؤل نه یم، لاړ شه. دی به غوسه شو، خپل اشرفۍ یې غورځولې. بیا ورته راغلی مهرباني وکړئ سره زما مرسته وکړئ. زه ستا مسؤل نه یم، لاړ شه. دی ورته غوسه شو. بیا دا ور چې دی الله یا الله دا سړي ته عقل ورکړی. ورته ویلې چې ما ته زکات راکړه، کنې الله به دې غرق کړي، الله به دې عذاب. نو د ټولې اشرفۍ اور واخیستې، خلک راجمع شو. یو سپین ږیري ورته راغلی دا ستا د وجې ته زکات نه باسې، الله پاک ستا د وجې عذاب راوستی. اوس دا زکات وباسه، الله پاک به د عذاب ختم کړي. نو ده بیا سوچ ولګو